أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. د سورۃ بنی اسرائیل 26 نمبر آیات. مخکې الله تبارک وتعالى کتا ز فکر کړم د عذابونو تذکری ذکر کړي نو د لا تجعل مع الله الها اخر د دین واخل وقضى ربك الا تعبدون الله اتلس دا سه اوامر ذکر کړي چې هغه د الله د عذابونو انسان بچ کړي. د الله د عذابونو د بچ کېدو یو امر هغه دا و چې انسان د خپل والدینو حق ادا کوي، د والدینو سره احسان کوي او دا غینه مخکې د الله د یووالي عقیده ساتي. نو دا انسان به د الله د عذابونو نه بچ شي. پرونی آیات کې الله تبارک وتعالى د والدینو د حق په باره کې فرمایلی و چې د مور او پلار تبا د تکلیف خبره نه کوي. مور او پلار برټای نه، د مور او پلار سره با قولا مالا او فعلا احسان کوي. ځکه په مخ د ځمکه باندې د استاد وجود او د فیدایش ذریعہ الله ګرځولې ده او همیشه په خپل دعاګانو کې دا دعا شامل ساتي چې یا الله زما په دې مور او پلار باندې رحم وکړه څنګه چې په ورکوالي زما تربيت کړې. نو د دې دنه ذکر کوي وآتی ذل قربا او ور کوي خپلوانو ته حقه حق د خپل ولې دا وي. د مور پلار نه علاوه دا غوی سره دا رشتي الله لګولې دي چې هغه ته قرابت او نسبداري وي. خپلوان دې ته وي مسلمانانو چې د دغه مور پلار سره تعلق یا به د استاد د مور پلار رونو خويندي یا به دا غوی مور پلار وي یا به دا غوی د خويند رونو بچي وريرونه او فرایونه دا چې په چې څومره زینو ځان نو دې ته ویل کېږي رشتہ داری او خپل ولی. نو چې د مور او پلار سره احسان کې او دا غوی حقوق ادا کې نو دا غوی د حقونو سره متصل د رشتي حقونه دي د خپل خپلوانو دا غوی خیال بساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب ان يبسط له في رزقه وينسأله في اثره فليصل رحمه. کوم یو انسان چې دا خبره خوخی چې زما د عمر دراز شوي، زما د عمر برکت شوي او د خیرونو نه د ډک شوي. دویم نمبر زما فرزق کې د الله برکت ورواچي نو د دې د رشتہ دارو سره تعلق ساتي. د رشتہ دارو تپوس ته کوي دا غوي د حال او احوال نه ځان خبري. دو فائدې به ته ملاويږي. عمر به الله دراز کی، عمر ډېرې وشي. نو عمر ډېریږي نه ورونو الله به دې په دې ژوند کې داسې خوشحالي نه راولي چې د غمونو نه به الله لري ساتي. په خپل باندې عمر په دې باندې هغه سیواش. او دویم نمبر د فرزق کې به الله برکت پیدا کوي. 1 روپۍ به د 100 روپو کار ورکړي. دا صرف او صرف نبی علیہ السلام فرمایلی دي څوک چې دا غواړي چې عمر می د خوشاله شوي فرزق کې می برکت شوي نو فل یسل رحمه د خپل خپلوانو رشتہ دارو خیال وساتي.
دا غوی تفوس پختنه دا غوی د غم نه دي ځان خبري باغوی د مالی او جانی تعاون دا غوی سره کوي. دویم نمبر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې دا الله محبوب فرمایلی دي د چا چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان وي نو د خپل میلمه دې ډېر عزت کوي چې میلمه د کر راشي دا غي عزت. د چا چې د الله او په ورځ د آخرت ایمان وي نو رشتہ دې قائم ساتي او د چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان وي نو د خیر خبره دې کوي که د خیر خبره په خله کې نه خاموش دي پاتې کی. واسکه زما استاد په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان وي نو موږ له پکار دي چې د خپل میلمه عزت وکړو. نو که څوک د خپل میلمه عزت نه کوي معلومه ده شو چې د الله او په ورځ د آخرت ایمان نشته. نو د دې نه څوک انکار نشي کولای چې په الله او په ورځ د آخرت به ایمان نه دا خو د هر چا نو چشته نو د میلمه عزت کوا خپل خپلوانو سره تعلق ساته او دویم نمبر د خیر خبرې کوا. نو دې نه ذکر کوي وآتی ذل قربا ورکوي خپلوانو ته حقه حق د خپل ولې دا غوي. نبی علیہ السلام فرمایي یو انسان خیر او خیرات صدقه کوي نو غوړه د دې چې د خپل خپلوانو کې وګرځي آیا خور ده ورور ده دارنګ ماما شو مامی شو په دې کې څو غریب وي نو هغه ته د هغه سره د مالی تعاون وکي نو د دوه فائدې وشوي دوه اجرونه وشو یو د صدقې او دویم د خپل ولې د پاللو. نو غوړه خبره ده چې یو حق ده چې یو د صدقې ثواب شي. والمسکین او د مسکینانو سره مسکینانو ته حق ورکړي وابن السبيل او مسافر لهم حق ورکړي. د مسافر د لری زین راشي مسافر سوی یا به د روټي به نه خوري روټي ولا ورکا یا به تن لار ورکه شوی یره جیب کان کې دي کې دم لار کم طرف ته تللی دا. عموما سواد ته چې څومره خلک راځي یو مسلمان وې پنجابیان راغلي وې ما ته وی چې کلام په کم طرف ته وې ما ته د دیولې شاډرې روړو کومای په دې طرف ته او شین شو د خاندانه مایلو یو تر دی وکړه دا ظلم دی. هغه وجداران په کوم طرف باندې روان دا تا نیکی وکړه دا ظلم دی. دا د مسافر له دغه حق ورکول نه دي. هغه بستانه تفوس وکړي ځان کې دي په کوم ناشنا انسان راشي هغه ته پته نه لګي نو کتا ورته غلط او خو دا د مسافر حق ځای کو هغه ته صحیح لار واخی دا چې چاته غلط لار مخې صحیح لار خای چې معلومه ده. وابن السبيل مسافر ته مسافر تر اکثر کرای ختم شي سوک نه جيب وي پیسې ته نه گزارش شي هغه توای جی خرچه سره شته ځکه کده په خپل کور کې لګ ډیر مالداري خو د سره پیسې ختم شي د خپل منزل ته نشي رسیدي دا باندې لازمه ده چې د دې مسافر د خرچه ته پوسو کې کرای دي سره شته 100 روپے لګي دا واخلان سره خپل ځای ته ورسه دا د مسافر حق ده. وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا او زیاته مکوې په زیاتی کول سره تبذیر ستوي. قران مجید کې د زیاتی په معنی باندې دوه الفاظ استعمالي یو اسراف ته یو تبذیر ده. تبذیر خپل مال په هر هغه کار کې خرج کول چې هغه د ګناي دې ته تبذیر وایي او اسراف خپل مال په هر هغه کار کې خرج کول چې هغه کار د ګنا نه خو هغه کار د ضرورت نه سیوای دې ته ویل کېږي اسراف. قران مجید کوي کلوا واشربوا ولا تسرفوا خورئ کوي او زیاته مکوئ. څه مطلب نو دا خوراک کا کورونو حرام نه دي او چې ته دومره وخوري چالت مېده دي خراب شي دومره خواږه وخوري چې ستاسو کې لبلبه کار پرې دی او شکر ته ولګي نو دا ستاسو پر نقصان ده. نو په جایز کارونو کې مال دومره لګول چې هغه د ضرورت نه سیوا شي دې ته اسراف وایي او هر هغه کار کې مال لګول چې هغه ګناه وي دې ته ویل کېږي تبذیر. دمو باندې پیسې وستل خپل وعده او کوی ځنه خوشاله مجلس لا دمان راوستل او باغې باندې د ډول او سرنا مجلسونو جوړول بدګان ګډول دارنګي سلیماګان او قسم د ګناه محفلونو جوړول په دې چې څومره پیسې لګي دې ته تبذیر وای دا کبیره ګناه ده. بیا مکه قران وای ولا تبذروا تبذيرا ان المبذرين يقينا
مبذرین زیاته کون کی کانو اخوان الشیاطین دارونه د شیطان دی. کوم انسان چې د ګناه په کار باندې پیسې لګي قران وی دا د شیطان ورونه دي. وکانه شیطان او د شیطان لربه کفورا د خپل رب لوی ناشکرا د خپل رب لوی ناشکرا. دلته کې چې کوم انسان د ګناه په کار باندې پیسې لګي دا د شیطان ورونه دي. قرآن مجید سورۃ بقرہ 268 نمبر آیات کې د شیطان یو خبره الله ذکر کړی دا چې دې د الله دی بندګانو ته پړه کیا چې هغه سوی الشیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء. شیطان وعده کوي تاسو سره د غربت او حکم کوي تاسو ته د بے حیايي. سورۃ بقرہ 268 نمبر آیات وایي کله چې یو انسان د دین د لپاره پیسې لګي نو شیطان به یری غریب بشي. مسلمان د جماعت په چاند کې 10 روپۍ ورکړي ورکه مسلمان لس په دی ورکړي وي او غریب راغی دا یو دی دا خو د ورځې د ماخامه پر سل غریبانان نازي چې ته اره رسل سل روپۍ ورکې مړه لس ورکوا. نو او چې کله هم د ګناه مجلس ویني د زر په لوټ انسان ته ډیر وړو کې ښکاری او که یو انسان وي د الله په نوم باندې مال سراکا د الله د پاره د جمعه په چاند کې د غریب د پاره نو زما مسلمان ته شیطان وای کچ لوټ ګوره په بټو کې نو موږ د پیسې اړو چې څونه به د لسر په لوټ کار شي نو موږ ولو دا ولې شیطان وای ډیر ورنکه وای غریب بشي تباہ بشي برباد بشي. نو په دې وجه باندې د ګناه په کار باندې چې پیسې لګيږي شیطان وای مړه دا خبره ده ورکه دا خوې عيش پرستی ده او د دین په کار چې پیسې لګي شیطان وای غریب کېږي. په دې نسبت باندې مبذرین د شیطان ورونه دي په دې حکم کې. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقینا مبذرین ذاته کوونکی ان المبذرین یقینا د ګناه په کار باندې پیسې لګونکی کانوا اخوان الشیاطین دیرونه د شیطانانو وکانه الشیطان او د شیطان لربه کفورا د خپل رب ناشکران. و اما تعرضن عنهم او کچرت تمخړه د دوینا ابتغاء رحمت من ربک د پاره د طرف کولو د رحمت د خپل رب. یو انسان دی غریب دی چا چې د الله په نوم سوالو کوي راکا او د وسنه رسی نو د نور کولو د پاره د غریب او د محتاج نه اعراض کوي. نو دا اعراض به داسې نه کې دا اعراض په خطر کې باندې وکا. قرآن مجید وی قول معروف ومغفرة خیر من صدقه يتبعها اذى. دا سمو آیا نشته مړه په سلور غټه جوړه کار ونی نه کې دا تاسو پیشه ده او دا تاسو ځنه کار راغسته ده دا تاسو مستقل کاروبار ځنه جوړ کړی ده. دا الفاظ د سړي په ځړ باندې دا جوړي د سمو آیا الله دې وبخا الله دې د خپل خزانو نه درکې چې معاف کا الله دې د خپل در درکې نشته راځي بس د خپل الفاظ وایا. نو قران وی و اما تعرضن عنهم کتم خړه د دوینا ابتغاء رحمت من ربک د پاره د طلب کولو د رحمت د خپل رب وترجوها او تو امید ساتي د رحمت د الله فقل لهم نتوذتا قولا ميسورا وینا اسانا چې هغه پیړه خپنش. ولا تجعل يدك مغلوله او تمگر ذو خپل لاس مغلوله تړل شي الى عنقك د خپل سټ سرا ولا تبسطها او مپراخ و دلرا کل البسط په پورا پراخی سرا. دا چې هم مکوا چې روپۍ نه لګي او په مخ باندې جمع کول کې نو دا چې هم مکوا او دا چې مکوا چې پیسې راځي جيب خالی کې دا چې هم مکوا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الاقتصاد فی النفقه نصف المعيشه په خرچه کې درمیان روي کول نیمه ګټه ده. نو چې پیسې راشي نو لمونډ کولا او دومره الوزولم مکوا او چې راشي دلنو دومره غوټه مور کوا چې بیا خیرنه ټوپۍ خیرنه جامې په بد حال کوګه ماشومان په خوخه بسړاند شي خره سره نه راوړي دا مکوا درمیانه چال چلاوه. قران داسې وایي
ولا تجعل يدك مغلولة او مگر د خپل لاس تړلې شوی الی عنقک د خپل سر سره دین مراد انتهایی بخل دی ولا تبسطها ومپراخ ودلرا كل البسط فپورا پراخی سره چې بیجا خرچونه کې فتقعد نتبکین سبالا ملوما ملامتا محصورا بنکړی شوی بیا به سره نه ان ربک یقینا استرب یبسط الرزق پراخی رزق لمن یشاء چاله چوغړی نبی علیہ السلام فرمایلی دي وای الله ما ته فرمای چې خرج کوو چې خرج تر باندې کوما نو چې څومره پر انسان خرج کوي الله بدونه په د باندې خرج کوي نبی علیہ السلام فرمای الله تعالی فرمای چې ارحم من فی الارض رحم کوا په هغه چا باندې چې پزمکه کې دي ارحم من فی السما رحم بکې پتا باندې هغه څوک چې په اسمان کې دي نو چې ته خرج کین الله به پتا باندې خرج کوي زکا الله تعالی فراخی رزق چاله چی غړي و يقدر کمی انه کان بعباده خبيرا بصيرا یقینا د الله دې په خپل بندګانو باندې خبردار اولیدونکو سبحان ربک رب